السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به مولانا فضل الرحمن ته زه خپل دین ته ورشوم چې ما دین څه وایي او د ده چې چوره دلته کارندې دي چې جان ته داسې تیسمرخان وایي علیمان دي هغې ته نن زه خپل دین ورشوم. خو هغه نه پهله دا یو کلیپ وارو او کلیپه بعده بیا خبره کوم په تفصیلا تر سره او ویډیو تر اخیره پورې وګورو چې تاسو دې مقصد ته ورسئ. راځو دا کلیپ وارو. یہ ملا قدرتی دا رنج والا ہے دا مسئلہ دا قدرتی اور پیش دا چی اختلاف تے اور سر رائے مسا اچھی اختلاف تے اور سر رائے سی دلیل کو بنیاد خو مقابلے سے نسی گوائے یا با عقیدی ایمان خام خاچے نچ کوئی لدین پا کم شیدائی نرازی گیوی ملایان ناسو تے خفان سرنا بیادبی دی مافی دی تا ملا لدارالعلوم دیوبند پا حسین احمد مدنی دا کفر فتوہ لگے دلے دا تا لدارالعلوم دیوبند پا مولانا عبید اللہ سندھی دا کفر فتوہ لگے دلے دا اڈیر تحقیق تا نجد دلتا کہ میں بتا سو کافر کا کسی پوشتنا برنر نہ کو چھ لگا ولی کم سڑی دا کو بیا پینچویستو کالو آباد عبید اللہ سندھی نا معافی غرصلا حرم چناسو ورلے وجی افلانی حضرت سے بیلا آمادے پر دیر لو قابل احترام دا حضرت چاچا فتوہ لگا ولی ورا دا کلیپ خو تاسو وارویدم. پہلا خبره کو دا پوسٹ تصویر بتاسی وینو دی تصویر چې یو پوسٹ مشکړاو شیرانی صاحب وال په هغې باندې د کمنټس تاسې ګورو چې د کمنټس قسمه قسم ډېر کمنټس پسې دي خو دا یو تاسو ته شو کوم چې وایي دا شیرانی صاحب د اسرائیلو ایجنټ ده. نو یا زه دلته هغو علما نه هغو د ده فضل الرحمن کارنده نه تپوس کوم ځکه چې موږ لکي مروت چې اکثریت د فضل الرحمن مذهب ووټ ده ځکه چې ډېر داسې مدرسې دي چې هغه د هایجیک کړي دي او هغې چې تعلیم چې کوم دا زیات دته د مولانا فضل الرحمن ورزده کوي چې دا نه ده پکار علما ته علما د موږ ته دین اصل دین موږ ته موږ بچیانو ته ورزده کي اصل مقصد دا ده. نو شیرانی صاحب چې هلته اسرائیل نو ایجنټ نه و چې کله فضل الرحمن سره او اوس شیرانی صاحب سره چې په هزارو تعداد باندې علما دي نو اوس دا اسرائیل ایجنټ ده. دا کوم کتاب چې لیکلی دي چې ته یو کس ته اسرائیل ایجنټ وی او په قدم قدم تاسو فتوی جاری کوو دا کوم کتاب چې لیکلی او کوم آیا شیرانی صاحب اوس کوم مذهب بل مذهب څه دا موږ تاسو تقسیم ولې دا تاسو دومره خبره یو شیر افضل خان پوسټ موږ کړی او په هغې چې یو کمنټس سلا و چې په هغې باندې ما دا تیر نشان لګولی ده هغه نشان زه چاته ورښکاره کمنټس خو به خلکو لیدلی خو کمنټس چې کوم ده هغه به ما ډیلیټ کا کمنټس بالکل چاته ورښکاره کولو نه ده قسم په خدای چې په دغه کمنټس باندې نه ده زه وایم چې فضل الرحمن تاسو په دې باندې شمله اوچتوای نه سو په دې شمله کمیږي. درېیمه خبره ده چې اصل کوم موږ مولانا فضل الرحمن ته دین مقصد ورشوو دا به عالمي زه به کتابونه ویلي موږ د علما قدر کوو شکر الحمد مسلمانان یو په کلمې مو باندې عمل کوو. فضل الرحمن ته مخاطب یم د کارندې ته او د چوره دلته علما دي هغې علما ته مخاطب یم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و او په تورو شپو به شورېده ګلیو چې چوک وږي نسی وده چې ما نه به دا پته کېږي چې ته خلیفه وې. نو اصل چې کوم خلکو خلیفه و هغه ده. اوس مولانا نه زه پته کوم چې یاره ته ماته دا ووایه چې موږ د قرآن مجید چې او موږ د علما کتابو چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم دین ده هغه موږ ته دا راکوي چې ته د لکي مروت او ټانک او وغیره د ضلعو نمایندګي کوې ته د خلکو سربراه جوړ کړی ته د موږ خلیفه یې خلکو تا نه امیدونه دي تا موږ د عوام ته کوم داسې یو شی او کومه باندې تا د پاسماندګي د عوام ختم کړه
بیا به ته دا ووایې چې ما وس نه رسي ما حکومت نه ده. اوس ته حکومت چې کې پي کې چې تاسو وایي حکومت تېر کړی ده تا انصاف نه ده خلکو ته ور تا په یخ قدم باندې نه یې تلای. اصل دین چې کوم موږ ته وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه موږ مخې ته پروت ده چې دې چې موږ ټول چې چوره موږ مروت کوم دا لا ټانک دا لا نور ضلعې دي په اسماندګي باندې که خبره وکړو چې اوبه نه میندو ضروریات شاید تندې شاید حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویله که نه چوک وشای نصیب وده وشي خو پرېږده و تندې نه مړېږو اوبه نه میندو تا تر اوسه پورې د موږ دا په اسماندګي نه کړه ختم او دې ضلعې ته هر وخت منتخب کړی تا ته نمایندګي در کړې ده. نو آیا ته قرآن مجید چې تا خپله عیاشیګانې کړه ته خپله لنډ کروزرو چې اسلام آباد چې کوټیو چې بنګلو چې پروت دی سیګانو ته ایو هغه دا چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بچیان ولل چې هغه بچیان د چې کله پړایي ته ولړل نو هلته کړاو چې نخوال پورې کاو کپړې داسې بزاوللې نو چې کور ته راغلې نو مور ته بچیانو وویل لکه څرنګه ماشومتوب یې تاسو ته وپته وي چې یاره موږ پورې کړه چې نخوال کوي موږ دا قبضه کپړې به نور موږ ته نوې کپړې پچار دي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله کور ته راغی نو کورواله ډېر په هغه باندې کورواله د امیر ګرانې نه وه چې ما هر قسم تا سره بوک او هر قسم هغه مې تا سره برداشت کړه خو ما نه دا نه برداشت کېږي زه خپل بچیان دغسې نه څه لیدل. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویله چې یاره میاشت چې کومه ما تنخواه وه خو ما اخیستې ده چند ورځې پاته دي نو دا تنخواه چې زه کله واخلم به بیا وکړو خو بیا هم ډېر مجبور کړو دا یې لاړو چې کوم خزانې باندې انچارج و هغې خزانې انچارج ته ده وویل چې یاره ته ما د مخ ته تنخواه چې چوره ما تنخواه ده هغې بدلې چې ته ما ته تنخواه چې کپړې راکا. نو هغه چې کوم د انچارج و هغې یو پاڼه او پینو تر واخیسته چې یاره ته دلته ما ته ولیکه چې آیا د چور وجې پاته دي ډېر وجو چې پورې به ته سمدای دې ګارنټي ما ته دلته ولیکه بیا زه تا ته درکوم. نو د سر ټیټ کا واپس راغی کور ته او کوروالو ته وویل چې یاره ما ته خو دغسې خبر وسله او دا زندګي یو منټ چا سره ګارنټي نشته ده. نو داسې وکړه لحاظه چې خپل بچیانو ته کپړې دې ته پیوندونه ولګوه ټاکې ورته ولګوه او د یو چور وجې پاته دي دې پورې د دو خپل دې چې ګزاره وکړي بیا چې تنخواه واخلو به نوې کپړې ورته واخلو. د یو بادشاه و یار ایو هر چی کوایسله هر شی اخیسته ایسله فضل الرحمن غوندې نه چې بنګلو چې اوسېدی چې اوس اوسي او په ګاډو چې شوري او هر قسم دای دې ته نه ګوري چې اصل دین موږ څه وایي یار اصل دین تاسو موږ ته په دیر شو چې معمولی دومره کس چوک خبره وکړي بیا تاسې فتوې شکنځه او په قدم قدم باندې دې فضل الرحمن کارنده چې چوره علما دي بس فتوا جاری کا. اصل دین دغه ده اصل دین دې ته وایي یار له جان نه لږ سړیتوب جوړ کړو جان نه لږ دغسې فضول پوسټونه فضول شکنځاګانې خلکو ته کمنټ چې مه کوو. دین دومره هغه نه ده چې تاسو ووایو چې یاره موږ پاره جنت ته او نورو پاره تاسو مرضي ده چې ووایو. فرانس باندې تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن چې ویله چې فرانس سفیر دی وځي چې کله عمران خان حکومت و اوس فرانس چې هغه د په تصویر باندې وینو چې دغه شهباز شریف د حکومت چې ده دغه شهباز شریف هغه د فرانس سره میلاو کړي صدر سره په دای غلی ناسته هلته موږ ته سترګې پټولې د دین دا هلته دین بل څه ویله اوس دین بل څه وایي. دومره خبره د پوسټ په تصویر باندې تاسو وینو چې جهاز لاړ سرکاري خرچې باندې د پارلیمنت کسان لاړل حج ته او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته کپړې پرېښلې خپل پټه کپړې بچیانو ولې قبول کړې خو کپړې نه اخیستله نه هغه خزانې نه هغه د پارلیمنټریر
هغه کسان په دې موږ په پیسو باندې خزانې نه فري حجو ته روان دي او حکومت یې چا ده فضل الرحمن ده ته داسې نسې ورته ویلی یاره تا ته دین څه وایي ته علیم یې که بیا داسې په فسو باندې خبره راشي بیا ته علیم یې بیا ته داسې نسې ورته ویلی ته جوینټ حکومت دی ده دې حکومت چې تا حصه ده ته خادم یې نو ته داسې نسې ورته ویلی چې دا خزانې چې نقصان ده تر اوسه پورې خزانې ته چا نقصان ورکړه تا ته دا پته نشته هغه صفا دي ځکه چې تا وزارت مینده که تا ته بنګله میلاو سوله تا ته هر شی میلاو سوله اوس هر شی صفا دي هر شی تا پاره صحیح دي مخکې نه و صحیح او موږ صرف مقصد مې صرف دوره ده چې ملګرو دین دا نه ده چې صرف بل دپاره تاسې کمنټس چې ما چې چوره مدرسې دي لکه مروت چې دي لا نور هر شي چېرته دي زه علما قدر کوم ما خاندان چې علما دي ما په کور چې علما دي زه داسې نه ده د مدرسو قدر کوم په خپله مې کور چې مدرسه ده خو داسې نه چې ما علم د ما بچي داسې تربیت کوي چې ما هر چی چوک کی هر چی چاته کمنټس یا ښکنځا کوي لا چې چاته چې بل چاته فتوی لګوي دا خبره ما دین چې ما ته د علما مهرباني وکړي چې دا سبق ته ما بچیانو ته نه ښیي زه دا نه وایم فضل الرحمن که چا پاره ښیي چاته بیا کارونه کړي ما لکي مروت پاره هیڅ شی نه دي کړي مروتو ټانک خلکو هر چی چوره خلک دي تر چوره پورې چې دا سړی تاسو نه یې پېژندلی قسم په خدای چې تاسې پسماندګي ختمه سي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کتابو چې یغ زندگی مقصد کوم او د دې مقصد کوم ده ما ته اوس په دې ضلع چې ایمنې او ایمنې ما باندې حکمرانی کوي ما هر قسم حقوق ته ذمہوار هر قسم مسائل ته ما ذمہوار ته ما ووټ درده ته ما منتخب کړی ته ما خادم ته ما خلیفه او چې ته ما دې عوام منتخب کړی ته به ما پسماندګي ختموي ته به ما د هر سړي غریب आवाज جوړېږي مهنګایي چې کوم خلک پیسه ودي هغه انصاف پکوي چې انصاف نسې کوای بیا استعفا ورکا خپل کور چې نه خپل دین کوا ما ته دین ما ته دا نه وایي چې یاره ته یو حکمراني کوه او ته هغه چې خیانت کوه او ته د عوام پسماندګي ته مه ګوره دې ته دین نه وایي که بیا په فتوو راشي بیا زه دې ته دا نه وایم چې ته یاره ته دا یو په صحیح لارې باندې روان یې دې ما حقوقو دې ما پسماندګي په آخرت په ورځ او قبر چې به انشاءالله آخرت په ورځ به دې ما عوام لاسي او تا به ګریواني او ته به دې جواب ورکړې تا سره به مکمل حساب کېږي چې ما خلک اوبه نه میندوي او ته په اسلام آباد چې بنګلې دی او په لنډ کروزرو چې شورې هغه ډېر ملګرو زه صرف دومره وایم خبرې ډېرې دي خو لکي مروت عوام ته صرف دومره وایم چې ملګرو هر شي چوک ته لکي مروت چې خدای رسول ته وګورو دا خلک وپېژن چې تر چوره پورې مو نه یې پېژندلي ما چپ پلار نیکه نه ده ولاړ سیاست ته چې زه جان پاره لګیا یم او زه تاسو ته وایم چې تاسو هغه ته ووټ ورکړو زه صرف دومره وایم چې عوام د فلاح دپاره چې هر سړي پسماندګي ختم سي چې ضلع چې هر ځای چېرته وي داسې سړی منتخب کو دا خلک وپېژند مننه جی شکریہ